د هندوستان د یو بت پرست د توبې واقعه ته ذکر کوم. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله یو واقعه ذکر کړې ده چې د هندوستان یو بت پرست کافر خپل بت ته 90 سال یا سنم ای بوته دا اوازونه کول، خو د بت د طرف نه ورته هیڅ جواب نه راتله. یو ورځ د په غلطۍ کې د خولې نه د یا صنم په ځای یا صمد ووته. صمد د الله د نومونو نه یو نوم چې معنا یې ده المستغني عن كل احد المحتاج الیه کل احد. هغه بې نیازه ذات چې د هر چا نه بې پروا دی او دته هر څوک محتاج دی. نو د الله د طرف نه ورته آواز راغی لبیک یا عبدي، ای زما بنده زه حاضر یم. نو هغه کس په همغه ځای باندې خپل بت ټوټې او کلمې ووي لا اله الا الله محمد رسول الله. او نور اندوانو ته وویل چې ای ظالمانو، ما خو 90 کال دې بت ته آوازونه وکړل خو هېڅ جواب به د ده نه راتله. نن په غلطۍ کې د مسلمانانو د رب نوم د خولې نه ووته، نو د اسمان نه جواب راغی لبیک یا عبدي، زه حاضر یم ای بنده، تا زه ولې پرېښیم. او هغه کانو ته اوازونه کې چې هغه ځان له کاڼي او ګونګیان دي، کاڼي دي او ګونګیان دي، کاڼه دي. د دې واقعه بیانونو وروسته مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله لیکي چې کله الله یو بت پرست طرف ته چې په غلطۍ کې د الله جل جلاله نوم اغشتی و دومره متوجه دي، نو که یو کس مسلمان وي او هغه الله راضي کول غواړي نو هغه ته به الله څومره متوجه وي.